ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما مخک جمعہ د خپل والدې محترمه د وفات په سلسله کې د مور متعلق بیان وکړ چې وامه مور باندې بنده دړمن شي. ما خپل تجربه باندې دا خبره وکړه نو ما عام چې زما څوک بیان اوري غیله او پیغام ورکو چې ګوره د مور قدر کوي او خیال ساتي. دا کلاړه بیا به پریشانه. هغه سره ډیرو دوستانو ټلیفونونه وکړل د بار ملک نه او د اندرون ملک نه. چاوی چیرې واقعي مون خو مور پلار خپاو نو مونږ رضا کړه د بیان ستا د بیان د وجه. چاوی چیرې ما به مور پلار سره ډیر ښه تعلق نه ساته اوس ښه تعلق ساتم. چاوی ما سره مور ظلم کوي دې د پاسه ورسره څه کوم. چاوی د ما مور ما ته سپک ګوري نو زه بیا هم ښېګړه وکړم که نه. نو دې جمعه کې ما مناسب وګڼل چې د مور او پلار متعلق یو څو ضروري خبرې درته وکړم چې ته به مور او پلار سره څه کوې هغوی به تا سره څه کوي. رب العالمین قرآن شریف کې ما چې کوم آیت لوسته نو په دې کې د خپل حق نه پس د مور او پلار ذکر کوي. اول فرمای لا تعبدوا الا ایاه چې تاسو عبادت او بندگی صرف د الله وکړئ او دا زمون ایمان دی که څوک د الله سره په عبادت او بندگی کې بل مرګري کې هغه ته مشرک وایي لوی جرم دی کافر شو. او بیا فرمایي وبالوالدین احسانا چې تاسو د مور او پلار سره ښه سلوک وکړئ. احسنوا احسانا ښه سلوک وکړئ مور پلار سره. مور او پلار د الله په نعمتونو کې لوی نعمت دی. دا ګوریاس ساتي. نعمتونه د الله ډیر دي او هر نعمت په خپل ځای کې غټ غټ نعمت دی خو مور او پلار دا غټ نعمتونه دي. او بیا د مور او پلار دپاره بچی لوی نعمت دی. دا دواړه غټ نعمتونه دي. بچی دپاره مور او پلار او د مور او پلار دپاره بچی. نو بچی له پکار دی چې د خپل مور او پلار خیګړه وکړي سلوک دعا تې دړه نه وباسي. بس زه به یې درته په پښتو کې خلاصه کړم. زه څوک مور او پلار سره رڼه دعا وباسم. زه وله ډوډۍ ورکړم او که زه وله شربت ورکړم او که زه وله جامې راوړم او که یو جوړه راوړم او که دوه راوړم نو زه یې راته په پښتو کې خلاصوم رڼه دوا وباسم. په دې ته اوس ښه پوهېږي چې د مور دړه نه به څنګه دوا وباسي.
ازارمن کېږه ما چې ازارمن نشي چې دا د زړه نه تا ته دوا وکړي چې ته بهر وځې او دا تا پسې شاته ګوري او تپوس کوي پلان کې راغلی دی که نه هغه هلک راغلی دی که نه هغه زوی راغلی دی که نه او چې ته کور ته ورننوځې او سلام پرې واچوې او درته مسکی شي بچې لږ په وخت راځه که نه بس دا چل وکړه اوس په دې هر سړی ښه پوهېږي چې دا به زه څنګه کوم بهترین سلوک د مور سره رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته د مور او د پلار په حق کې فرمایي او یو صحابي حضور پاک ته عرض کوي زما مور چې ده کافره ده زه ورسره ښېګړه کولی شم اوصلي امکې یو ښځه ورته تپوس کوي او کافره ده وی بالکل بیا هم ورسره صله رحمي کوه بد به ورسره نه کې او زمونږ فقها لیکي که کافري مندر ته ځي نه به بوځې کافری عبادت خانه ته ځي نه به بوځې خو که واپس راځي نو بیا راوستی شي لاړ شه راپوږی کړه د کفر او د شرک عبادت له به نه بوځې ته پکې ګناهګارېږي نه دي ځي خو که هلته لاړ تلې خو تا خو نه دی بوتلې اوس د راتلو وسې نه کېږي نو لاړ شه اس والا بوځه پوږی کړه والا ښه سلوک وکړه مور او پلار سره او جواب مور کوا غصې به ورته نه کې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو وخت کې مور وه هغه مسلمانه نه وه او دا به یې وه حضرت ابو هریره به او شاله به و رټه به و او بچی یې د پې ګران هم دی یو ځل چې کور ته لاړ نو مور ورته سخته غصه شوه وایي بس نور دې نه پرېږدم او په دې محمد به کفر کوي صلی الله علیه وسلم او ښه مضبوط یې وواو او در رامنډه کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم له او حضور پاک ته وی د الله رسوله نو تر کومې پورې ته مهرباني وکړه زما مور له دعا وکړه جو نور خراب دی نه تېرېږي اوس یې موالم او چې تا پسې بد وایي نو ړمې خورېږي نشم برداشت کولی زه څوک نو رسول الله مبارک لاس اوچت کوي خدای د ابو هریره ورو مسلمانه کړي اخو د پیغمبر مبارک آواز او عرش سره ډغره چې دا سیو قتل مور هغه دی وی د الله رسول جمعه طرف پسې راغله وی صبر وکړه چې مور یې راله ورته وی فلانکې څنګه راغلې په څه خیال راغلې څنګه راغلې وی د ایمان په خیال راغله زه مسلمانېږم دا د ابو هریره د مور سره ښه سلوک و یعنې که داسې نه وې او مور ته زه خپل کار کوه ته کافر یې د خدای دپاره تا نشم اخیستی دا د خدای دپاره مې تا سره بغض وځه زما د کور نه چې کافر یې دا مور ته به دا دوی منقبت نه وي میلاو شوی راځي حضور پاک له وي زما مور ته دعا وکړه زما مور له الله نه سوال وکړه دا ټولې خبرې دي د مور او پلار په حق کې ښه سلوک به کوې خفه به نه کړی به نه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذي شریف حدیث دی چې چا مور او پلار سره ښېګړه وکړه صله رحمي وکړه او ښه سلوک یې ورسره وکړه خوشحاله وساتل زه راته خپل طرف نه وایم چې لنه ته دعا وویسته دی با المری دی ټکی ته ګوره دا بچی با المری چې خدای پاک دلم په خپلو بچو کې هغه بچی مقرر کی چې د مور سره څنګه ښېګړه کړې ده چې د بچی د سره هغسې ښېګړه وکړي دوه خبرې شوې د مارونو دوه سوچ پې وکړه یو دا چې د هغې بدله خدای خلاصوي تا ښېګړه وکړه مور پلار سره تا نه به خدای داسې بچي پیدا کړي چې تا سره به ښېګړه وکړي ښه سلوک به کوي دویم ټکې پکې سره دویم دا چې ستا مور او پلار بوډاګان دي نو چې ته د هغه عمر ته ورسې نو دغسې به دله خدای نو مطلب دا دی چې عمر به هم دله خدای زیات درکوي حدیث کې هم دقه دی چې د عمر ته ورسېږې نو الله به دله هغسې بچي درکړي چې تا د سره څه کړي نو خو ګور پته ولګېده چې عمر هم زیاتېږي ورسره الله به دله او درېیمه خبره زمونږ د طالبانو یې لکه د اشارة النص دی او دا پلان کې دا مسلې راوباسي
چې بچي به هم دله خدای درکوي چې تا د مور او پلار سره وکړه الله وایي د هغه عمر ته ورسېږي داسې بچي به ده نو تاله به هم داسې د کسان به درکړم نو ګوره عمر هم زیات شو بچي به هم خدای درکړي ښه سلوک به کوې مور او پلار سره غصه کوي جي کوي دی دا پښتنو خبره وی دیوال ته کوي پښتانه وایي لکه تا پورې خو کنځل ونن ختل ویې کړه څه چلو شو د مور او پلار په بدو ردو بچې بې عزته ښکاري قمقله په دې نه ته بې عزته کوي د مور او پلار په کنځلو به ته بې عزته ښکاري چې زما بې عزتي وکړه نه 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 ته په دې بې عزته نه ښکاري ته په دې عزتمن ښکاري چې ته ورته وخاندې بدماشي مور او پلار سره خوند نه کوي چې مور او پلار ته وایي ستا هغه داسې ورته وایي ستا هغه داسې هغه راته وایي زه دوسه او ته وایې ستا نه غټ دوس بل کوم لکه پلار سره بدماشي کوي ولې که نه کوم جواب نه ورکوم نو بیا به وایي چې خلک هو پلار او دی نه 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 چې هغه راته وایي دله وخانده ورته یاره بابا دا ټکي خو به ما ډېر خشته ولګېد ته یو ځل بیا ووایه ما ته او یاري دوسه یاره بابا ستا د خولې دا ټکي خو به ما ډېر ښه ولګېد ته یو ځل بیا نه که دا دې ورته ووایه به دونه ملامت شي بیا بیا درته نه وایي بیا بیا درته نه وایي خوند کوي مړه مور چې دله سپېړه درکړي قسم په خدای خوند کوي شکر دې مور شته چې دې ووالم مور شته چې دا بل مخې راله و نه 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 مور ډېره ښه ده واده یې دله وکړه کوېدنې یې دله وکړه رشتې له به دله په ډې کوڅو کې غریبه ګرځېده او بیا چې دله جینۍ وکړله خوشحاله او ټولو خلکو ته وي داسې خشته او داسې هم دله نه ګرځېدله ښه مزېداره جینۍ ګوري ستا د خوښې دپاره زما پلانکي کور کې زوی هغه مې نه راخوښه داسې د هغې شکل داسې رنګ یې داسې دی ورېږه زه دله ښه ګورم ستا یوه خوښه د مور د هغه نې خوښه ستا ژوند ته ګوري چې ښکلې جینۍ وي خشته او د ښه خاندان یې ګرځي غریبه ښه خاندان کې نو چې پیدا کړي بیا دې څومره خوشحاله یې دوستي شروع شوه چې دې تشه نه دي ځان سره تا ته وایي راوړه خو څه وله وړي او چې بیا وادي ماشاءالله که د اتیاو کالو هم ده نو د هغې هغه چورلکونه خو تا ته یاد دي که نه څنګه چورلکې وایي رانجه شاټ ټي شاټ په بازار کې نکري دي خو بالکل ټول کیپیکې کې نه ملاویږي لاس او خو نکري دي او چورلکونه دي او منګې دي او خانک وال دي او خوشحاله خوشحالي ده او ګډېږي غریبه او هلته لاړ شي په ځان نه پوهېږي او ګډېږي ولې د زوی ناوې راولم ناوې چې کور ته راولي بیا ورته څونه خوشحاله وي هله شابه خیرات وکړه هله شابه بسم الله ووایه او کوټې ته یې وردننه کړي څونه ورته خوشحاله وي او ناوې ځان سره د پلار د کور نه ښه مضبوط صوباړې راوړي هغې ډولۍ کې ښه مضبوط صوباړې وي هغه بیا زوی ته وایي بوډۍ نو مور دې هم بوډۍ وه او دلته راله بوډۍ او بوډا د لاسه تنګېما او بوډۍ را لاسه تنګېما نو دم سپېمې دې راوپړسوي ولې باباجي زمون خدای پاک وبخښي هغه به وي بیا خور اله او مور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی خور اله او مور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی ولې چې کور ته راشي بس مور ته بیا دې جبه رایستې ګز جبه جینۍ خو دنه په اور کې ولاړه نو جینۍ تا مه وایه که نه چې زما مور پسې جبه رایستې را خو ته نه دا غوږ مچی نه چې د شپې درته لګي مور سپی شوه لاړه غریبه هلکه ګورې دا حقیقت خبرې درته کوم ټول بچي ما داسې نه دي او ټولې میندې هم داسې ټولې انګیانې ښې هم پکې شته داسې انګیانې مې هم لیدې دي چې د مور نه خواښې نه قربانېږي داسې مې هم لیدې دي او داسې بچي مې هم لیدې دي چې ښځې ته وایي دا خپل کار کوه زه مور تا دپاره نه شم غورځولی داسې مې هم لیدې دي شکر دی داسې هم شته او داسې میندې مې هم لیدلې دي چې ډېره ګزاره به کوي این ګور ته مې خواښې به نه جړی ګورې که تا نن خو ستا زور دی نن خو ته رالی او خواښې دی وجړوله سبا به تا نه هم خواښې جوړېږي بیا به دې بل جړی ظلم به نه کوې تا نه به هم خواښې جوړېږي بل به دې جړی نو مور څونه خوشحالۍ به بچې چې راشي دی به د ښځې خپل حق ادا کوي او د مور به خپل حق ادا کوي او د مور دړه نه به دوا وباسي بس قسم د مور په څه خوشحالېږي چې ته ماسخوتن ورشه پخوله چاپي وکړې
پلار پس خوشحالیږي چې ته ماسخوتن ورشې په اوږو ول چاپیو که په خپو ول چاپیو کې خیر دی ښځې ته یو 10 منټه وروسته ورشي او کېنه ورته بابا څنګه هسې معمولي غوندې چې یو کیله په 5-6 روپۍ کېږي دا والا راوړه بابا دا یو کیله څونه به خوشحاله شي څومره دوا بلته او دا بیا ښځه خواښې چې بیا په پردو کوڅو کې لاړه شي د غم خاطر انګور د سینګر ډېره ښه ده ډېره ښه لور مې ده زوی د سینګر وایي خو مې سره دوا ورته کړه او چې خپه انګور د سینګر ده وایي نو ګز جبی ده وایي نو ځان سره داسې جبه راوړې ده چې بل شان او زوی دی چې خو دا ښځې دی نو او که خدای مې د خیرې کوي که نه کوي بیا وایي دغه خو لګي دا خیر دا په یو ټک لګي د خدای عرش سره دوا وباسه د مور نه حضرت حسن بصری رحمت الله علیه یو مرید و کونډه و یو زوی او مالدار و پلار یې مړ و نو هغه زوی د هغه پلار چې کم مال و نو هغه په لوپرۍ به خرچ کوه چنګ رباب او هغه وخت سره چې څه بدعملي و په هغې خرچ کوه او هغه په یارانو دوستانو باندې لګوه مور یې نیکه ښځه مور ورته ای بچې د خدای خاطر وکړه نیکی کوا علم کوا سبق وایا منس کوا ذکر کوا دا تسکے پا کس سرے خودی نسمے دا لوپراو من لوپراو سرناستو ٹول جیداد او زمکی ہر سچی ٹولی دوڑا کلا ماذا خلق کئی دا سے گورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت پا نخو کی یو نخا دا خا یو نخا دا قیامت پا نخو کی یو نخا دا دا چې د دوستانو ته به ډېر نږدې وي او د مور او پلار نه به ځان لرې کړي په دوست به ډېرې پیسې لګوي مري ته به یې بوځي سوات ته به یې بوځي کالام ته به یې بوځي هوټلو کې به یې ګرځي او بلا پیسې به پرې لګوي او پلار به لرې کړي پلار له به یو پینډار ګولۍ نه راوړي مور له به یو شربت د ټوخي د 50 روپو نه راوړي دا پیغمبر مبارک ویلي دي د قیامت په نښو کې شمېرلې ده نو دی مور دی بچی ته وایي چې بچې هر څه دی په غلط مجلس کې د خدای خاطر حسن بصری رحمت الله علیه به ورته زما دې دوی ته نصیحت وکړه هغه به ورته نصیحت وکړه روز به بټي کو بیا به خراب شو کله به مور ډوډۍ وکړه حسن بصری رحمت الله علیه به راوغوښت تر چې زما دا دعوت به وکړه زما دې دوی ته نصیحت وکړه هغه غریب ورته بلا نصیحتونه وکړه نه سمې یو ورځ به بټي کو بیا به خراب شو او مور به هر وخت الله نه سوال کوي یا الله زما بچی دی خدای لو پر دی یا خدای دا پلار ټول دا بعضې وخت کې چې مال ډېرې بندنې ازبي نشي ټول مال او دولت یې لوټاو کو ختم یې کړي خدای زما بچی سم کې دیندار یې نه سمېد د مارونو یوه خبره ذهن کې واچوه ګوره الله انسان سره نرمي کوي رحم پې کوي مال دولت ورکوي خو چې کله یې راونیسي که نه نو بیا ته څوک خلاصولی هم نشي د خدای په صبر به دوکه کېږي نه رب العالمین حدیث قدسی دی رسول اللہ مبارک فرمائی وی اللہ فرمائی چھے اے بندہ تا زما پا صبر دوکا کېږي چې ګنې زه تاله سزا نشم در کولی ته زما په صبر دوکا کېږي چې ګنې ته مې جوړ ډېر خوښ یې ته په ما زړه ورې دا ګناه چې کوې ته په ما زړه ورې ته بیا ګنې خدای ماله سزا نشي را کولی اوږد حدیث دی هغې مختصر ټکي مې درته وایي زما د قسم په خدای الله وایي فبی زه په ځان قسم خورم په ځان قسم خورم چې داسې به دې راونیسم داسې به دې د چا لاندې کم چې ریز مریض به دې کې او جواب به چا سره نه وي بیا به ما دوکه کېږه زه به صبر کوم ته وایې ګنې خدای ماله سزا نشي را کولی زه یې خوښ یم جوړ به خدای ما زړه ورکېږه مور نصیحت کوه حسن بصری له به وځه کله ډوډۍ کوه هم نصیحت کوه هلک به روز وسم بیا به خراب شو اخره کې خدای رونیو او داسې وخت یې رونیو چې دولت مولت هر څه ختم بس مزدوري هم نشي کولی بیمار شو داسې ناجوړه شو مور به ورته ای بچې د خدای ته اوس توبه وباسه چې پرېوته او ډاکټرانو وایي چې د دا کیمانو هغه زمانه کې چې د هېڅ علاج نشته لا علاج ختم یا ورځ دوه یا پنځه یو هفته نو مور ورته کېناسته و داسې ورته وجړل چې ای بچې بس زه خو بوډی یم کونډه مې یم ته به مړ شي د ما خو خدای شته د ما به ملي هر څه خو دې دوړه کړل خو زه د چا خدمت به کوم د چا کور کې هر څه چې مور ګوره عجیبه شی دی
اکثر د خپلو طالبانو ته وایم میں طالبانو ګورې کتاب ګورئ، اے طالبانو ګورې خواري کوئ، محنت کوئ، اوس هم طالبانو ته وایم اے طالبانو ګورې علم وکړئ، او کم ونه که علم ولوپري مو کړه او نیټونه مې استعمال کړل، نو د قیامت په ورځ به دې ګورې بیا مور او پلار د مرۍ نه رانیسي. وی ولې؟ ډېر مثالونه به درکړم، ډېر لږ نه. یو زنانه به منکره راتله، ما ته ستا بیان مې واورېدو، په بچي مې علم شروع کړ، بچي مې علم ته ایستی دی. کور د انیس احمد والدې ورته وایي چې ترورې ته څه کار کوې؟ وایي زه پردي کور کې خدمت کوم، لوښي جامې انځم. اوس دا بچی چې مور یې په پردي کور کې لوښي انځي او جامې انځي او هغه پیسې راوړي او بچي ته وایي ځه ته خو 1000 روپۍ 1500 روپۍ 600 روپۍ ورځ ګټلی شې ماله ځه زه به دا پردي کور کې خدمت کوم لوښي وینځم خو چې ته علم وکړې. رښتیا وایه چې دا بچی علم ونه کړي خدای به څه وایي؟ پلار دیاړي کوي، غریب ټاټکې چلی او بچی باندې حفظ کوي، بچی باندې علم کوي. په مطلب کې مخکې ورځو کې یو بچی یو پلار راوسته وي زه دیاړي کوم، زه مزدوري کوم، زه چولې خرڅوم، زه ګاډۍ ګرځوم او دا بچی باندې مې حفظ کړی دی، دې سبق نه وي لوک پرې کوي. اوهو هلک ته مې چې زه باندې وګرځم او څپېړې دله درکړم. ستا پلار غریب په ګاډۍ سودا خرڅوي، مزدوري کوي، ستا پلار لګیا دی دیاړي کوي او تا ته ویې علم وکړه ته په هغې کې نخرې کوې که الله دې رونیسي بیا به څه کوې؟ زه د مالدار سړي بچی دی ټیک نه نه د پلار ته خو 1000 روپۍ ګټلی شي، 1500 200 روپۍ خو ګټلی شي او نه ماله مه ګټه، زه به پردی مزدوري دیاړي وکړم خو ته علم حاصل کا. مړه نو مور او پلار په بچي ډېر مهربانه دي، ډېر زیات. د خپل بچي ته وګوره ته پې څونه مهربانه، زړه دې ورسره خوږېږي که نه خوږېږي؟ دغسې د مور او پلار تا سره هم د چاړه دړدېدلی دی او خوږېږي. قدر به کوې د ما بیان چې څوک اوري مهرباني وکړئ عمل به کوې په دې باندې عمل وکوي انشاءالله. نو هغه به ورته چې بیماره شو دا هر څه نه یې زه خو به چې ته مزدوري وکړم دیاړي پردي کور خو ای بچې ته خو خدای له اوس روان یې اوس توبه وباسه که نه. او ورته څه وایي؟ او ته یې مورې ټول عمر مې د خدای خلاف وکړو، د خدای دشمني مې وکړه، تا راته نصیحت وکړه، حسن بصري صاحب نصیحت وکړه، ما الله خفه کړی دی، اوس خو زما به یا ګنټه صحیح یا نیمه ګنټه صحیح، نو دې وخت کې به زه اوس خدای څنګه رضا کړم؟ دی وقت کی بدل سنگ توبہ و باسم، دی وقت کی ما اللہ سنگ معاف کی. یا بچے اللہ ارحم الراحمین دے، اللہ دیر رحم دل رحم والا ذات تے رحم والا. وسم توبہ و باسم خدمور توبہ و باسم خمال حسن بصری راول دا غمخ کی و باسم و دی وقت کی پس اچھا توبہ و باسم باس وزا خمرم گنٹھا نیما بے بس و باسو یو مور منڈا کے حسن بصری رحمت اللہ علیہ بور قبضان پس پڑھنے لکائی. اے استاد جی اے حضرت ازما بچی خود مر په جاله کې پروت دی، ما ورته وجړل ډېر زیات او زما جړه پې رحم وکړه. اوس اوس په سچه توبه وباسي، نو ته لږ راشه ته ورته لږه توبه ووایه او څه ورته وښایه زما بچی که خدای معاف کړي. ګوره اوس مري. حسن بصري رحمت الله علیه ورته غوسه شوی چې ماله دې نه پس را نه شي، ستا بچي باندې خو ماړه شین که کله دعوت کوه درځه، کله دلته کوه، کله منتونه زاري اوس چې د ښې به دې پرېوته او مرین اوس ما پسې رالې توبه، اوس خدای دوکه کوي نه درځم. او ګورې یاد وساته که مړ شو چې ماله را نه شي ستا په دې ازوي زه جنازه هم نه کوم، تو ماله ړه پوخ کړه. اوس یې دار څه نه وه د ګناهونو نه، نو اوس توبه وباسي. صاحبه زه ورته مورې وي زه ورته منت کوم، ما رضا کړې به مه کوه ته منت. وای مورې راله او سترګو اوښکې ګرځي لوپټه د اوښکو نه ډکه ده. بچې ما راته نه وایي چې سم شه کم ځای ته رې ځان ورسو. زما استاد جي حسن بصري رحمت الله علیه ستا د جنازې نه مې انکار وکړ او راځي ما به راته نه وایي څونه منت ما هغه بس هغه زویم ناجوړه دی خو سترګې اوچې شوې. مورې ښه یو کار به وکړې، زه ډېر ګناهګار یم، ما دومره ګناه کړې ده چې بس هغه ما ته معلومه تا ته نه ده معلوم. ما الله په ټول ژوند کې خفه کړی دی، ما د حسن بصري استاد نه دی اورېدلی او ما ګناهونه کړي دي. اوس مرم بس زه الله ته نشم مخامخ کېدی، زه به الله سره څه کوم. ګوره الندم توبتون، یو سړی په ګناه ستومانه چې دا توبه ده. زما خدای شته بس ما الله ته معافي غواړم. اوس ما ته یو څه لږ ژوند به مې یو ورځ نیمه روزه څومره چې بس زما خدای خو ته به یو مهرباني وکړې چې کله زه مړ شم نه به مې لمبی نه به کفن راکې.
ما ته پته چې د ما قبر لمم چې حسن بصري جنازې له نه راځي ما قبر کنستو لمم څوک را نشي ته به دا مهرباني وکړې چې ته به د خپل لوپټه راوالې زما د خپې پورې به غوټه کړي او په دې لاره کې ډېر وجود مې کمزوري شوی دی راښکلی مې شي په دې لاره به مې راکاږي او چغې به وایي چې څوک د خدای دشمني کړې دي دی سزا ده او یو کنده کې به مې وغورځوي او بس پرې مې د کچاره باندې خورې واچولې او که وانه به مې غورځوه ما به د مسلمان مقبره کې م نه ښخې ما دونه ګناه کړی چې زه به دونه چغې وایم چې بانه به د مسلمانانو د مقبرې غمړې م تنګي په دې الفاظو کې د دې غریب نه څه ووته مړ شو او مور دړمنه پاتې شوه چې خدای اوس د بچي وصیت سره څوک هم د ده لخپه کې پړی چولی شم او جنازه چې حسن بصري نه کوي بل هم څوک نه کوي یا الله په څه ازمایش کې مبتلا شو یا خدای نو ما خو ډېر نصیحت بچي ته کړی دی خدای د خو ستا دپاره مې کوشش کړی د دې بچي سره څوک مور ورته جاړي اوښکې روانې دي او بچی سو ورته په کټ کې پروت دی دی کې دروازه ووالی شو چې دروازه ووالی شو نو دی اواز ورکړه څوک یې وی حسن بصري ما استاد جي اوس رالی چې زما زوی لا اوس ماله رالی زما زوی ستا د کلمې په تمه لاړ ستا د توبې چې تا ورته ښولې په تمه لاړ تا به یې درلم زما زوی خو مړ شو اوس څه له راځې اوس رالی تا باندې دونه پتا کې استاد جي رحم نو چې راغلی و زما زوی ته د یو کلمې شهادت ښولې وه تا به د توبه ښولې وه اوس څه له راځې زما ګوره مړ خو دړمنې کړه حسن بصري ورته وي ته دروازه کولاو که پرده وکړه زه راغلی یم ستا زوی له به زه کفن هم ورکوم غسل به هم ورکوم جنازه به هم کوم دفن به هم کوم اوس راځې اوس کې په ژوند بیا په ارمان دی زما زوی لاړ ترورې چې ته رالې زه اوده شومه په خوب کې مې رب العالمین ولیده الله سره ملاقات وشو رب العالمین راته وفرمیل ای حسن بصري دعوه زما د دوستی کې او زما د دوست د جنازې نه انکار کې زما د دوستی دعوې کې او زما د دوست د جنازې نه انکار کې چې زه به د ده جنازه نه کوم زما د دوست جنازه ته نه کې فوراً به لاړ شي جنازه به هم کې غسل به هم ورکې کفن به هم ورکې قبر ته به هم سپارئ زما وروڼو دې دو خبرو ته تاسو لږ سوچ وکړئ دوو ته یو د خدای رحم څونه زیات دی دونه د مور او پلار رحم په بچي نشته څومره چې د الله رحم په خپلو بندګانو دی الله ارحم بعباده من الام بولدها ترمذي شریف حدیث دی چې د الله په بچو په الله په خپلو بندګانو دومره رحم ده چې دونه د مور او پلار په خپلو بچو نشته د لکې توبه راله لکې پوه شو چې زه خو ګناهګار یم لکې ومنله چې د ما به دونه ګناه ده چې مقبره کې به مړي ما نه تنګي او لکې توبه ندم توبتون الله معاف که که نه او ای معاف نه خپل دوست یې که کم مقام یې وله ورکه کم مقام یې ورکه او حسن بصري ته وایي قبر ته به هم سپاره جنازه به هم کې غسل به هم کې کفن به هم ورکې حسن بصري ډېر لوی سړی ډېر لوی سړی حدیث لوی استاد فقه لوی امام او د طریقت لوی شیخ او پیر او له راغواړي او دویمه څه ده دویم د مور دوا دا چل په چا کې و ټول په مور کې که بل څوک ووایي ظالمه چې خدای دې زر مړ کړي اوس مو جیداد نه اخلاص هر څه نه اخلاص کړم اوس خو ته ماله ګټه وټه اوس به څه کوې چې زر دې مردار شي داسې ښځه نه تر مرګه پورې ولا دعاګانې وکړي مرګه پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو څو دعاګانې چې خامخا قبلېږي شک پکې نشته چې دا دې قبول نشي دا به خامخا قبلېږي نبی علیه السلام فرمایي یو په هغه دعاګانو کې د مور او پلار دعا ده د بچي دپاره وایه که نه اوس به هم د مور او پلار دړنه دوا وباسې که به نه وباسې چې مور او پلار درته دعا وکړي دې کې یو خو د غایب دعا د اخلاص پکې ډېر زیات دی ډېر اخلاص دی په دې کې دا قبلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مور او پلار د چا جمدي وي دوا ته واخله دړنه یې دوا وباسئ او ظلم به ورسره نه کوي دوه مثاله در کوم دوه یو زما چشم دید یو زما د باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله
هغه په درس کې به وي، په درس کې دا قصه وي، دې جمعات کې به هغه مونځ کو. دلته دا کچا کوټه وه او دا دی ورسره کوډګی وه، دا دی برنډه وه، او د محلې دا مشران به ته او مازدیګر به مونږ دلته راتلو سبق. هغه ټیم به نه معلوم، هغه به د سار بلکې چې لږ طاقت یې و پېشمني به درس ته کېناست، تر د مانځه پورې به یې 2-3 کتابه درس کړي. هغه د بادرخیلو په کندي کې یو شو، هغې ته به یې ډډه والی و. دغه دغه مانشیات ما ته به والد صاحب هغه په خپله چې پېشمني به طالبانو پېشمني به درس شروع کړه، سار مانځه پورې به درس وکړه، او سار مانځه نه پس به په مصله ناستو نو تر اشراقه پورې. دغه وخت کې د هغه بیا درس پنو، اشراقه پورې به خپل ذکر او اذکار کو چې نور به وخته او وک مکروه به ختم شو، 2 رکعاته به وکړل نو چې به وسکړه نو بیا به د پیرانو جومات ته هلته به د غرمې پورې درس کو. ټوله واړه دوره به یې خوله، ټوله واړه دوره. د هغې نه پس به راغی ماسپښین، بیا به چې مونځ وکړو، ډوډۍ به وخوړه، مونځ به وکړو، مازدیګر چې به راغی دلته به طالبان بیا راته وو په دې جومات کې. ماښامه پورې دې مشرانو ته پته ده، او دام پکې نه و چا به کافیه راوړه ماته شروع کړه، ښه راوړه چې ته وویل، چا به هدایت النحو راوړه ماته شروع کړه، اصول شاشي نور الانوار به چا راوړه ماته شروع کړه، دا پکې نه و چې نه وایم. هدایه به چا راوړه، شرح وقایه به 2 به 3 طالبان به ورته ناست وو، 4 یو ته یو بل دا جومات به ډک و. ماښام نه پس بیا دا درسونه دغه نو دې جومات کې به مونځ کوو. زمونږ خو دلته اوسېدو دې بادرخیلو کندې کې دقه ده. هغه وی پلار را روانوم، هغه زوی هم مړ دی، پلار یې مړ دی، زوی لګي شوی دی او پلار یې را پرځولی دی او په سینه والا ناست دی، او دې پلار ته وایي ارمان دی نو لتې ورکوي، لتې ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی. وی چې رالم هغه زوی مې د مټه ونیوه، پا مې سوتی او ما هغه زوی له مولیانو خلک احترام کوي، یو څپېړه دې ورکړه چې خدای دې تباه کړه، پلار دی بوډا دی څه کوې. بیا مې دې پاسه ومې شړه، وی دې ما ته وایي دا پلار یې چې مولوي صاحب ودلې د حرامي ته څنګه یې خوکړم او کندرې راته وکړل. وی ما ورته وی چې یو خو یاد دي پلان کې، یاد دي دقسې زه روان وم جومات ته او دې ځای کې تا خپل پلار را پرځولی و، دقه ځای یاد دي، او تا به نو هم دغسې لتې ورکولې و ترې وی چې ارمان دې پلار مې ګنې ډېر غټ دلی، یاد دي. وی سر یې ښکته کړ. نو باباجي زمونږ به وی چې وی عجیبه دا وه چې په هغه هم زه راغلی وم او په دې زوی هم زه رالم، دواړو یو شان الفاظ پلار ته وی، دواړو لتې ورکړي دي، او چې په کوم ځای د خپل پلار را پرځولی وي هغه به وی په خدای باور وکړه، د هغه قسم به ده و. باباجي به زمونږ چې قسم خوړو نو وی په الله باور وکړه، وی په الله باور وکړه چې په کوم ځای د پلار را پرځولی و، په هغه ځای دې زوی دا پلار را پرځولی. لیش مخکې رستم دا یوه. او دویمه موره ما چې څه لیدې دي، زه پردا چوم د چا نوم نه علم، یو مور وه او د زوی د خاطره زامنو د خاطره به یې پپیو کې اوبه مچولې، ځان له یې خیرت هم خراب کړو، او د زوی به وواله او داسې به یې وواله چې سمه به یو ځل یې وواله منکر راله وینې ته به یې دی وی پلان کې وواله او ځای وینې مونږ وله پټی کور کې د ما ترور اوسم جمدی د خدای دې وله روغ صحت ورکړي، هغې وله پټی مټی ته وکړه. نو ما بیا غزوی ته دا خدای ظالمه بوډۍ ده، یا خدای دې برباد که ظالمه، څونه خدمت دې مور ستا کړی دی، ظالمه ته خو وی نه دا داسې کنځل به یې کوله. غزوی ده ما مخکې به یې کنځل وکړل ورته. ازوی لیوني سپي وچیچه، لیوني سپي. نو ما وی زه خو دله تپوس ته نه ورځم، که دا مړ شو جنازه م پرې نه کوم، ده خو د مور د ما په مخ کې والده را پرځولې ده، وینې ته به یې ولیدې. یاره ما ته چا وی ته راشه اسې ما وی تماشا خو یې وکړه که نه، وی څه تماشا کوم، وی مونږ وله ورشو خلک راځي تپوس ته، وی د خېټې نه د کوترو چینګار راوځي، د خېټې نه چې غوږ ورښکته کړي نو په خېټه کې دننه کوتري چینګېږي، سپي غپار کوي په خېټه کې. دا تماشا وکوئ، مه کوئ مه کوئ مه کوئ. زموږ علما څه وایي، وایي چې مور پلار دې خوشحاله کړل، اوو پشتو پورې به تا نه خوشحاله بچي پیدا کېږي، او چې مور پلار در نه خفه لاړل اوو پشتو پورې به روزي مخکې ته به ورپسې، او اوو پشتو کې به بچي سپیره روان. خو د مارونو ګورې مور او پلار به همداسې نه کوي، یو بچي سره ښه سلوک کوي، یو بل سره، یو لږ مالدار دی او بل غریب دی، نو مالدار سره به ښه سلوک کوي او غریب ته به سپک ګوري.
مالدار ولا لک شی زیات وړي غریب وس کې نشته نو ته مې حق کړې داسې به هم نه کوي بې ځایه به انګور سره چې بس انګور راله اخو چې راله خو اوس د دې کور شوه که نه اخو هغې خو مور پلار پرېښودل اوس د دوی دپاره که نه د خاوند دپاره نو چې مور و پلار یې پرېښودل نو خواښې به مو سره ظلم نه کوي سخر به هم ظلم نه کوي یو لاس نه پلق نه خیږي ټول به داسې کوي ګزاره به کوي بچو سره به دعا به ورته کوي اوس به ستا اخري خبره سي ته وایې ما پلار وهي ما پلار ټکوي قرآن کې الله څه وایي اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما که د مور پلار دواړه یا یو کس بوډاګان شو دواړه یا یو کس نو اوف به هم ورته نه وی وهل ټکول او کنځل خو ډېر لوی جرم دی اوف به هم نه وی رټې به نه نرمې خبرې به ورسره کوې او زما وروڼو چې سړی بوډا شي نو بیا خپې کار کوي نه په کونټۍ به ګرځي لاس رپې کار نه کوي غوږ کار نه کوي کون به شي کون کونه پښتنو خبره دوه ځله خاندي دلته به دې کونې غوږ به یې لاس نیولی غاښونه ووتل نو دا زړه کمزوري شو دماغ هم کمزوري کېږي چې ظاهري اندامونه کمزوري کېږي خدا هم کمزوري کېږي نو ګزاره به کوې ډېره ګزاره به کوې او بیا به څه وی واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا یا الله یو وخت کې د ماشوم هم د مور په ما رحم کړی دی اوس دوی رحم ته ستا محتاج دی الله ته پرې رحم اوږه به ته اوچته ومه اوږه ښکته که عاجزي د هغه مخکې که او اخري خبره مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی یو پلار او زوی ناستو نو دا بوډا او زوی ځوان نو دا بوډا پلار یې دې زوی ته وایي دې دیوال باندې قارغه ناستو وی بچې دا په دیوال څه دي بابا قارغه دی وی څه دي وی قارغه دی که نه وی بچې څه دي وی قارغه دی که نه هسې رانیغ شو وی بچې څه دي وی په سترګو ړوند دی شل ځله مې ته قارغه دی که نه نا پلار ورته وی بچې ستا نه مخکې مه ولیدم خو چې ما ورته دلته کېناستو نو ما ته یو قصه را یاده شو دقسې ته زما غېږ کې ناست وې او په دیوال قارغو نو تا ما نه تپوس وکړو ما تا نه تپوس وکړو تا ما نه تپوس وکړو بابا څه دي مې قارغه دی تا بیا وې څه دي مې قارغه تا بیا وې ما وې قارغه تا بیا وې څه دي ما وې قارغه چې څومره تا تپوس کو ما به د شونډې ښکلولې مې چې ته بیا بیا تپوس وکړې او نن کې مې د څلورم ځل نه زیات کړی وې نو څپېړې ته دې لاس جوړ کړی دا سم مثال دی هر څه وایي روانې خوند کوي داسې ده که نه د پلار د ګیره نه راونیسي چشمو ته یې لاس کي اتې راوغورځوي څپېړه هم ترې وباسي او ورته خاندي او چې معمولي غوندې پلار دویمه خبره کوي نو په زوی بده لګي کور کې راته غپ غپ کې د جومات ته ذکر کوه خوب کې دې پړق پړق جوړ کړي دي خوب نه دې وویستو درته وایو پرهیز کوه نو پرهیز نه کوې ټوله شپه ټوخې کې د خوبه دې وویستو د جومات کې ذکر پکې داسې به تا ته هم وایي زما وروڼو بچي له پکار دی چې د مور او پلار سره ښه سلوک وکړي او د هغه ستغه ځان ته نه ودرېږي او مور او پلار له پکار چې بچو کې فرق نه کوي بچو سره مینه کوي او محبت کوي اوس دا خو د هغه چا مور او پلار جمع دي چې ورته دې په خوشحاله نظر وکتل مفتو کې د حج ثواب دی وګټل لس ځله ورته په خندا ګوره مفتو کې به د حج ثواب ګټي او که د چا مور پلار وفات شوي دی به څه کوي دی دې ولا قبر لځي او که ته خفه تلي نو قبر له دې وله ځي دعا دې ورپسې کوي ذکر دیو کی ثواب دی بخی تلاوت دیو کی ثواب دی بخی 2 رکعات نفل دیو کی ثواب دی بخی انشاءاللہ اجر بہتا خدای ملو کی وی که سوک دا مور و پلار نا ابتی خپت لی دے دے والا قبر لذی مرگ نا پس بے خدای پاک رضا ہے اگا بے برکتی بے خدای ختم کی نو چا وفات تی دانا چه بس خلاص شم تے نا قبر لذا قبر لنشت لی دروازی 2 رکعات الکا ہے ٹول دتا ویم کہ سمرا ہے کدا چا مور پلار وفاتی او دما تاسو اوره هم او چې څوک بیان اوري ټول بشواروس کې 2 رکعات نفل کوي او داغه ثواب مور او پلار ته بخیر چې وفاتي ها تو ان شاء الله کوي په 2 رکعات 2 منټه لګي بس تا الله بدن خوشاله شي مور پلار په قبر کې خوشاله 2 رکعات نفل و الله را دې ثواب زما مور او پلار ته بخیر او ورګه یو پټه نورم دته وایم اغیره رخواري کړي 3 ځله وقل هو سورۃ وای قل هو الله احد خو ویل شي کنه
درې ځله د پوره قرآن شریف ستا ختم ثواب دی. درې ځله به قل هو وایه صورت او بسم الله ورسره وایه او الله را دې ثواب ما مور او پلار ته وبخي. که یو ته بخه که دواړه مړي دواړه بخې. څه مې وویل لکه درې ځله سورہ قل هو صورت قل هو الله احد د ختم ثواب 2 رکعاته نفل. نو جون کې بستام برکتی، بچی بدیم برکتی، مال کې بدیم برکتی، رزق کې برکتی، خوش الله بم خوشحالی او مور به په مرګ نه پس در نه خوشحالی او هغې له به فایده م رسېږي که خیر انشاءالله العظیم. الله پاک ته چې د چا مور او پلار وفات شوي الله دې مغفرت نصیب کړي. یا الله که د چا مور او پلار وفات وي بخ زما والدې ته هم دعا کوي چې الله یې مغفرت نصیب. ستاسو مور او پلار چې چا وفات دي دواړه که یو وي الله ته وبخي. خدایا که په آخر په قبر کې په تکلیف او په عذاب کې پراتی الله تر جبلی دعا قبله خدای ته عذاب په بند کې، خدای ته په رحم وکړي، خدای په رحم وکړي، خدای ته په رحم وکړي. که څه ګناهونه کړي دي ورته معاف کړي. چې چا مور او پلار جمدي دي الله روغ صحتونه ورکړي، که بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي. خدایا که د چا نه مور پلار خفه دي ورسره رضا کړي. که د چا مور او پلار ظالمان دي ظلم کوي بچو سره د ظلم نه خدا واڼه، خدای اتفاق نصیب کړي. خدایا ته زمونږ نه راضي شي، الله زمونږ ګناهونه معاف کړي، الله زمونږ ګناهونه معاف کړي. الله پریشانۍ په خوشحالو باندې بدل کړي، الله پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي. الله د مصیبتونو آفتونو نه پامن کې وساتي. الله د دنیا او آخر خوشحالۍ نصیب کړي. خدای ډېر دوستان دي زمونږ په ټلیفون دعاګانې غوښتې دي. خدای هغه خلک هم تا ته معلوم دي، هغې دعاګانې هم ولې قبول کړي. کوم ملګري چې د لرې لرې ځای نه راغلي دي خدای په یو قدم اجر ورکړي، د خپل لوړ شان مناسب اجرونه نصیب کړي. او زمونږ د دې محلې او د دې کلي خلک چې د میلمنو کوم خدمت کوي الله دا غي اجر اغیله په دنیا کې مرکه او په آخرت کې مرکه. الله دا کورونا وایرس بیماری زمونږ د مسلمانانو لري کې، زمونږ ملک پاکستان او امت مسلمه ټول ته محفوظ کې. او یا الله که څوک بیمارانی په دغه بیماری کې یا په نورو کې شفا نصیب کې او روغ صحتونه نصیب کې. خدای به اولاد ول اولاد ورکې، نارینه اولاد دي نارینه اولاد ولا ورکې. خدای پریشان حال او پریشانی په خوشحالو بدل کړي. ته چا کاروبار کمزور ته پکې ولډیر برکتونه واچي. څوک بې مازه دي او خدای منځونو ته شوق پیدا کړي. چا کور کې بيدینی د خدای بيدینی په دیندارۍ بدل کړي. زمونږ دا کشر کل چې څومره دی خدای ته خوشاله نه زندګي نه بار ملکونو کې ډېر دوستان دي زمونږ بیانونه اوري. الله ته د خیر او د برکت او د عافیت زندګي نصیب کړي. او زمونږ په دې کلي کې یو څو مړي شوي دي. یو خدل ته کې زمونږ په دې میروزو کندې کې د کمال رواره وفات شوی بیروزو کندې کې دعا وته وکړه چې الله پاکې مغفرت نصیب کړي او الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. بچو له او وارثانو له خدای صبر ورکړي. یو زمونږ په کاکړو کندې کې علمزیب کاکړ مور وفات شوی الله دې وبخي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. نور خو څوک نه دي وفات. خامندړي کې جمعې ملګری دی مور وفات شوی دی محمد سلیمان الله پاک دې مغفرت نصیب کړي. الله وارثانو له صبر ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین. دیر خان نے عمر گر غیر رشتہ کی سر رکاوٹ ته الله رکاوٹ ختم کی. دا چا چې رشتي نه خدای دې ولا با صلاحیت خیر رشتي ورکی. دا یو مرګر ټیلر دې زړه بیمار دی الله دې ولا روغ صحت ورکی.